ډنډمې زنده‌باد پلان کې نوس به د سپو غوندې په کوڅو کې ګرځي. السلام علیکم. په دې روژه کې د سحر چې مونږ مونځ وکړو وده شو، زه خو دلته ناستم تلاوت کوم، اشراق مونځ اوس چې خلک لاړ شي زه بیا ګیټ بندوم، 9:30 بجې 8 بجې زه دا خلک وګورم، د واړه واړه ماشومانانو ګورم دا په روژه کې ګرځي او په دې کوڅو کې ګندونه غونډوي، او ما ورته پردو ته لګیا یو، ډانګ مې راخیستی، جنډه مې زنده‌باد پلان کې، نن هغه ستا زنده‌باد تپوس هم نه کوي، چغو ته به صرف ته کړی یو، او چې بیا راشي اوس به د سپو غوندې په کوڅو کې ګرځي. السلام علیکم حاجي صاحب، اج عمره به اډو کړی نه، اج خو لا لرې خبره ده، هغه ته به وایي حاجي صاحب السلام علیکم. ته ورته دا نه وایې چې دا روژه زما په دې غریب تېره شوه، خدای دې کور ووایم که چېرته راغلی وي چې اوس ما ته راځي ما حاجي صاحب ووټ راکړه، پلانکی د نه هېر نه شي، ما ورته مته په ګډا شو، بیا ور روان یو، ګوتې مو وله سرې کړي، ګوتې وله لګوو. مقصدي د نن خبرې خلاصه صرف دا ده چې روژه را روانه ده، دغه شپږ ورځې وله پاتې دي، چاله الله وس ورکړي د خپل وس مطابق د ګاونډي د رشته دار که تا ته نه معلوم ملګرو نه تپوس وکړه، د غریبانو سره امداد وکړئ، که ته په خپله غریب یې الله ته سوال وکړه چې یا الله وس مې نه کېږي، یا الله دړی چې نظام تعلم، یا الله دا پاو مې وس کېږي، غریب سره امداد وکړه، د کونډو سره امداد وکړه، د یتیمانانو سره امداد وکړه. په دې روژه کې مونږ وایي دا د رحمت میاشت ده، په غریبانو باندې د غضب میاشت وي، داسې نه ده؟ الله مو دې معاف کړي. بیا دغه زنانه دغه تور سرې دا مجبور هوکر ګناه ته نه وځي، وځي که نه وځي؟ الله مو دې معاف کړي. مونږ صرف په روژې، مونږ صرف په مونځ، مونږ صرف عمره، صرف په حج باندې به دا مونږ اسلام ګرځولی، دا خو اعلی مقامونه دي، خو د دې سره سره قرآن که ته وګورې او قرآن قلو کې ته وګوره، قرآن کې تا ته الله رب العزت د بل حق هم ښیي چې د مسلمان سره ښېګړه کوه، د مسلمان سره دوکه مه کوه، مسلمان ته صدقه ورکوه.